الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى أو كما قال عليه الصلاة والسلام زما عزتمند و قدرمند الله جل جلاله خپل فضل او کرم وکړ په موتا باندې د رمضان 2 عشرې تېرې کړې دریم عشرې راوستل بیا په دریم عشره کې په موتا باندې دا رحم کړی دی چې موتا دې په دریم عشره کې لیلة القدر موتا مبارک شپه یې ښیله چې د یوې شپې د عبادت 3 کالو عبادت برابر کړي بیا د دې په تېرېدو باندې الله جل جلاله د اختر شپه یې ښیده چې هغې ته یوم الجزا ویلی کېږي نبی علیه صلات وسلام حدیث دی د هغې باره کې چې په دې ورځ باندې چا د ثواب او د ایمان په حالت کې عبادت وکړو نو الله جل جلاله به د زړه نه مړ کوي په هغه وخت کې چې کوم وخت کې د خلکو زړونه مري نو ډېر لوی فضیلت دی د دغه شپې چې دی د یوم الجزا ویلی کېږي بیا د دې یوم الجزا نه بعد په سبا باندې د اختر ورځ راځي نو د اختر صراحتا ذکر خو په قرآن کې د یوم الفطر او د یوم الاضحی نشته دی خو دا ما کم آیت مبارکه ستاسو په مخکې ولوستو حضرت عیسی علیه السلام نه قوم مطالبه وکړله چې الله دې په موږ باندې یو دسترخوان خوانچه نازله کړي چې موږ د هغې نه خوراک وکړو عیسی علیه السلام الله نه دعا وفرمایله چې یا الله په موږ باندې یو خوانچه نازله کړي چې دا د خوشحالۍ یو ورځ چې په کومه ورځ باندې نازله کړي چې دا د خوشحالۍ یو ورځ شي د موجوده لپاره او د راتلونکو خلقو لپاره نو د عید ثبوت د قرآن نه موجود دی او شته دی عید د خوشحالي ورځ ده الله جل جلاله په خپلو بندګانو باندې یو رحم او کرم وکړي چې د اختر ورځې ته راولي او د اختر ورځ باندې بنده ته بیا ضیافت ورکړي ضیافت دپاره الله جل جلاله دا 2 ورځې مقرر کړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په وضاحت کې فرمایي چې الله جل جلاله په تاسو باندې رحم او کرم فرمایلی چې د دې خوشحالۍ بدله کې عیسی علیه السلام ته الله جل جلاله په خوانچې سره خوشحالي ورکړې وه او د اختر ورځې ګرځولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله تاسو ته د دې په بدله کې هم 2 ورځې درکړي دي چې هم د خوشحالۍ دي چې یو د اختر ورځ ده او یو چې کوم دی د وړوکي اختر ورځ ده او یو د غټ اختر ورځ ده ډېر لوی فضیلتونه لري یو بل حدیث مبارکه کې راځي چې د اختر په ورځ باندې چې کله د اختر په ورځ باندې مفهوم یې درته وایم چې د اختر په ورځ باندې فرشتې د خلکو په دروازو باندې ناستې او خلکو ته اوازونه لګوي خلکو ته وایي چې ای خلکو راوځئ د کورونو نه عیدګاه طرف ته روان شي ځکه چې الله جل جلاله تاسو ته د روژې امر کړی او هغه هم تاسو ونیولې تاسو ته د اقامت فی اللیل د تراوح امر کړی او د اقامت په شپو کې د ودرېدو د لمونځ کولو امر یې درکړی او هغه هم تاسو وکړل هغه هم تاسو پوره کړل نو نن راوځئ چې الله جل جلاله تاسو ته پوره جزا او بدله درکړي تاسو ته بدله وسپاري الله جل جلاله د اختر په ورځ فرشتو نه تپوس کوي په طور فخر او فرشتو کې فخر هم کوي چې زما دا بندګان وګوره زما امر او خوراک او څښاک یې نه دی کړی څښل یې نه دی کړي په آخري عشره کې ټول عشره د لیلة القدر په تکل کې د لیلة القدر په ډونډنے میں ټول شپه 10 ورځې عبادت یې هم کړی دی فرشتو ته فرمایي وایي څه بدلګی دی چې فرشتو ته فرمایي یا الله مفهوم یې درته وایم چې کوم سړی مزدوري وکړي او مزدوري ښه پوره کړي نو هغه ته دې پکار ده چې ښه بدله ورکړی شي نو الله جل جلاله بندګانو ته دا بدله ورکړي چې د اختر مونځ شي نو د دې نه د بعد فرشته یو آواز لګي چې انتم مغفور لکم ای خلکو په داسې حالت کې د عیدګاه نه وځئ چې تاسو د عبادت تاسو چې کوم دی بخلي شوي نو د اختر ورځ ډېره د فضیلت او ډېره د برکت ورځ ده الله جل جلاله د بااشارۍ دپاره دا ورځ مقرره کړې ده چې بندګان په یو بل سره په دې ورځ باندې ورورولي وپالي یو بل سره میلو شي یو بل سره محبت وکړي او دوهمه خبره دا ده چې په دې ورځ باندې زکات الفطر ادا کېږي کوم ته چې موږ سرسایه وایو نو دا یو لویه صدقه ده او بیا په داسې مبارکه ورځ باندې او دریم څیز دا دی چې په دې ورځ باندې د عبادت تسلسل هم دی
لکه موږ چې عیدګاه ته راځو نو تکبیر وایو، نو الله جل جلاله 10 میاشتې موږ 10 ورځې ورته هم عبادت وکړو، په دې ورځ باندې بیا موږ عبادت وکړو. الله جل جلاله ته موږ وښایو چې الله که هغه میاشت د عبادت لپاره راکړې وه، نو موږ کې عبادت داسې یو سوخ نیولی دی چې انشاء الله العظیم د شوال میاشت د دې نه علاوه ټول د کال میاشتې موږ به دا ټول کال میاشتې په عبادت کې تېروو. او څلورمه خبره دا ده چې احادیثونه هم معلومیږي او ډېر شي احادیث په دې کې شته دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ورځ باندې ډېرې زیاتې دعاګانې قبلېږي. دوهمه حصه د دې درس دا ده چې عید الفطر په ورځ باندې یو د عید الفطر لمونځ دی. نو د لمونځ طریقه څه ده او دا لمونځ به څه ټایمه ادا کېږي؟ د لمونځ طریقه دا ده چې د عید دا لمونځ چې کوم دی دا به د لمر د ختلو نه بعد وي، مطلب موږ ورته د اشراق وخت وایو. په دې اشراق په دې وخت کې حکم د اختر د لمونځ دا سنت مؤکده دی، دا لمونځ سنت مؤکده دی. خو دا لمونځ به چې کوم دی د دې نوره عام طریقه ده، خو مګر دې کې صرف شپږ تکبیرات زیات وي چې په اول رکعت کې سړی سبحانک اللهم ولا اله غیرک پورې ووایي، نو بیا چې قرات شروع کړي نو د قرات نه مخکې به 3 تکبیرات وي. نور باقي لمونځ بیا د عام لمونځ په شان دی. بیا چې دوهم رکعت شروع کړي، دوهم رکعت کې سوره فاتحه مو وایي او سورت مو وایي او قرات مو کوي. نو د قرات نه بعد بیا به چې کوم دی چې کله رکوع ته ځي نو اول به 3 تکبیرات کوي، بیا به د رکوع لپاره خپل تکبیر کوي، د هغې نه بعد به بیا دا بنده رکوع ته ځي. نو دوهمه خبره دا ده په دې اختر په دې ورځ کې چې فطرانه، خو اول مستحبه او مسنونه خبره دا ده چې فطرانه مونږ د اختر نه مخکې ادا کړو چې د خوشحالۍ کې مونږ سره د غریبان خوب شریک شي. خو که چېرې یو سړی دی د هغه نه پاتې شوه د اختر نه مخکې ادا نه کړه، نو د اختر په ورځ پکار ده چې د لمونځ نه مخکې ورکړي، او که د لمونځ نه مخکې ورنه کړه نو د لمونځ نه بعد دې ورکړي. خو اوس راځو دا صدقه فطر په هغه چا باندې لازم ده چې څوک چا باندې زکات واجب وي او څوک د نصاب مالک. په هر چا باندې صدقه فطر لازم نه ده، خو چې په چا باندې واجب شوه نو دی به بیا د خپلو وړو بچو طرف نه ادا کوي، د بالغو بچو طرف نه د ښځې د طرف نه به د باندې بیا لازم نه ده. او ورکوي به دا هغه چا ته چې په چا باندې زکات کېږي، او د ورکولو ترتیب به دا چې که په غنمو کې ورکوي نو بیا چې کوم دی تقریبا 3.5 سوعه یو سوعه راځي، نو تقریبا 1750 کیلوګرام دا به چې کوم دی ورکوي د غنمو نه. نو د دې حساب سره علماو ترتیب لګولی دی چې 200 او 230 روپۍ راځي. باقي چې کوم نور ترتیب دی کجورو کې ورکوي، کشمشو کې ورکوي، دې شیونو کې ورکوي، نو هغه کې به بیا 3.5 کیلو حساب لګي، د 3.5 کیلو حساب سره به بیا ورکوي. او بله دا خبره چې د اختر په ورځ یو چند شیونه دي چې هغه مسنون دي، لکه د هغې نه دا دی چې د اختر په ورځ باندې غسل کول دا هم سنت دي، ځان صفا کول دا هم سنت دي، ښایسته که نوي کپړې وي نوي کپړې اچول، او که نوي کپړې نه وي نو صفا سوتره کپړې اچول دا هم چې کوم دی سنت دي. دویمه مسله دا ده چې د اختر لمونځ ته چې ځې نو د اختر لمونځ ته تللو په وخت کې تکبیر ویل هم سنت دي. او نور علماو لیکلي دي چې د اختر لمونځ ته د تللو چې په کومه لار باندې لاړې نو په دې لار باندې بیا نه راتلل دا هم سنت دي، مطلب لاره بدلول دا هم سنت دي. چې د په یو لاره باندې لاړې نو پکار ده چې په همدې لاره باندې بیا رانه شي، په بله لار باندې چې کوم دی بیا ته راشي. او بل علماو لیکلي دي چې د اختر په ورځ دا هم سنت دی چې د اختر د لمونځ نه مخکې دی خواږه څه وخوري، که هغه په طور بکري وي، که هغه کجوري وي، چې په هر صورت باندې وي. خو علماو لیکلي دي چې د اختر د لمونځ نه مخکې خوږ څیز خوړل دا هم سنت دی. او دویمه خبره دا ده چې د اختر لمونځ کله وشي نو د دې نه بعد مبارکبادۍ ورکول. نو د دې هم علامه ابن حجر رحمه الله یو کتاب دی، هغه لیکلي دي چې د دې نه بعد مبارکبادۍ ورکول د دې ثبوت شته دی. او ښه خبره ده چې دا د مسلمانان یو بل ته مبارکبادي ورکړي. او بل د مبارکبادۍ لپاره چې کوم مخصوص الفاظ موږ استعمالو نو تقریبا د دې الفاظو ثبوت نشته دی. باقي چې سړی مبارکي ورکوي که په هرو الفاظو سره ورکوي نو ورکولی شي. لکه ډېرو کرته د نبي علیه صلات وسلام نه هم مبارکبادي صحابهو ته ثابته ده چې چا صحابهو نوې کپړې اچولې وي نبي علیه صلات وسلام مبارکبادي ورکړې. او دوهمه خبره ده د اختر په ورځ باندې چې د اختر په ورځ روژه نیول دا منع دي، دې ته 15 ورځې دي چې په دې باندې روژه نیول منع دي. نبي علیه السلام حدیث دی لا تصوموا فی هذه الايام، په دې 15 ورځو کې تاسو روژه مه نیسئ، ځکه چې الله جل جلاله دا ضیافت دپاره مقرر کړي چې
چې په هغې کې ایام التشریق دي او د دوو اخترونو ورځې دي، نو دا الله جل جلاله د مېلمستوب دپاره بندګانو ته مېلمستوب ورکوي، نو دا الله جل جلاله د مېلمستوب دپاره مقرر کړي، نه که د دې دپاره چې ته په دې کې چې کوم دی روژه ونیسي. او ځینو علماو ویلي دي چې په دې ورځ باندې روژه نیول حرام دي، ځکه چې په دې کې اعراض د الله د ضیافت نه دی، نو دا حرام دي. او درېیمه خبره دا ده چې د اختر د لمونځ نه بعد مصافحه کول، په دې کې خو د علماء کرامو ډېر شی اختلاف پروت دی، او په دې باندې تقریبا 10-12 کتابونه په دې باندې دي چې دا کول بدعت دي، خو په عیدګاه کې خو دوه جانب علما دي. یو جانب د دې ته تللی دی چې دا شی بدعت دی، چې سړی د په عیدګاه کې مبارکبادي وکړي، عیدګاه کې د مصافحه وکړي، معانقه دې وکړي. خو ښه خبره دا ده او د ټولو نه ښه خبره او ټولو نه ښه خبره او فیصله کون خبره دا ده چې یو طرف علما چې په جواز باندې دي، بل طرف علما په جواز باندې نه دي. مفتی فرید رحمه الله یو داسې قول کړی دی چې هغه ډېر بهترین قول دی. مفتی فرید رحمه الله فرمایي چې یو سړی د التزام نه کوي، لازم دی نه ګڼي چې مبارکبادي ورکول دا لازم دی نه ګڼي، او په عیدګاه کې دې نه کوي، د عیدګاه نه بهر دې کوي، هېڅ مسله نشته دی، نه دا شی ممنوع دی او نه مشروع دی، هېڅ مسله به دې کې نشته دی. نو لہذا د اختر د لمونځ نه دپاره او د لمونځ نه څه مخکې دا جن شیونه دي، د دې لحاظ ساتل په مسلمانانو باندې چې کوم دی دا بالکل لازم دي، او پکار دا چې دا سړی اپناو کړي، او د دې نه هټ کر چې کوم کارونه دي چې کوم ممنوع دي د هغې نه د سړی پرهیز وکړي. والسلام.